علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پنجاب شیخپوره کې ډیره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د 15 کالو اسد هلک راپاس او خپلې د ماما لور چې 2 کاله عمر لري هغې سره زنا یعنی جنسي زیاتې کوي او بیا هغه ماشومه د جنسي زیاتي نه بعد ډیره بېعدالتۍ سره قتل کوي. دوستانو اسد داسې حرکت ولې وکړو، داسې حرکت یې په څه وجه باندې وکړو؟ پوره معلومات خبرولو لپاره زموږ د ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه زمون چینل چانوي سبسکرایب کړئ او موږ زمون چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان خامخا ووهئ چې زمون خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. پنجاب شیخپوره کې ډېره زیاته انتهایي افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د 15 کالو اسد هلک راپاسي او خپلې د ماما لور چې 2 کاله عمر لري چې د هغې بسما نامه د هغې سره زنا کوي او بیا د هغه زنا کولو نه بعد هغه ماشومه ډېره بېعدالتۍ سره قتل کوي. چې کله دغې ماشومې لاس له هغه کور والا ته میلاویږي نو هغوی پولیس باندې راپور کوي. پولیس په دغه پیال کې دغه 15 کالو هلک ګرفتار کو. دغه 15 کالو هلک یعنی اسد ورته وویل چې او دا معامله کړې ده، ما په اول خپل جنسي توازن پوره کو او بیا مې د هغې نه بعد ډېره بېعدالتۍ سره قتل کړه. اسد دا هم ویلي دي چې دا ما د ګاونډیانو کور ته بوتلی وه، هغه کور کې هېڅوک نه و، دې سره ما کمره ده کمرې ته مې دننه کړه او کمره کې مې ورسره انتهایي ظلم وکړو، ډېر زیات زیاتۍ مې ورسره وکړو، ما ورسره زنا وکړله او بیا مې قتل کړه. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې اسد لا ښه بدترینه سزا ورکړي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان خامخا ووهئ. زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.